بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د ارشاد الصرف 28 نمبر درس دی. په نن درس کې به موږ د لن ناصبه نفي بلن ناصبه باره کې بحث کوو. باب اول صرف کبیر، فعل نفي معلوم، فعل نفي معلوم مؤکد معنی چې تاکید دی پکې. بلن معنی چې حرف لن په ذریعه سره، لن په ذریعه سره. ناصبه دا لن ناصبه د حرف لن ته نفي بلن وای، نفي بلن. ان دا لن حرف چې دی دته ناصبه وای، لن ناصبه ورته وای. او ثلاثي مجرد چې درې حرفي زیوا ده مجرد صيغونه به مونږ به کې نفي کوو. صحیح چې د هغې په حروف اصلیو کې حروف علت هم نه وي او دوه حروف پکې د یو جنس هم نه وي او حمزه هم پکې نه وي. اسباب فعل یفعلو لکه د ضربه یضربونه. اوس مونږ دلته کې واحد مذکر غائب صيغه لیکلي، عام ساده گردان هم لیکلی، یضربو یضربانی یضربونه، تضربو تضربانی یضربنا، تضربو تضربانی تضربونه، تضربینا تضربانی تضربنا، اضربو نضربو. دا مونږه ساده د مضارع گردان لیکلی دی. اوس په دې گردان کې دا لن چې دی لن دا پکې نفي پیدا کوي. دا مونږه ساده مضارع گردان دی. یضربو هغه یو سړی وخل کوي یا به وکي. د لن په ذریعه په دې کې مونږ نفي پیدا کوو چې هغه یو سړی به هرگز وخل نه کوي. نو دا لن حرف لن چې دی دا په فعل مضارع کې درې قسمه تبدیلي راولي. یو چې د کومو صيغو په اخره کې پیش وي هغې له زبر ورکوي، یو تبدیلي دا شوه. دویمه تبدیلي دا شوه چې کومو صيغو په اخره کې نون اعرابي دی، اووه صيغې دي، د هغې نه نون اعرابي ختموي. درېیمه تبدیلي دا شوه چې زوردار نفي پکې پیدا کوي. او څلورمه خبره ده چې معنی مستقبل سره خاص کوي. نو چې د کومو صيغو اخره کې پیش وي هغه به زبر کوي، او چې د کومو صيغو اخره کې نون اعرابي وي هغه به نون اعرابي ختموي، او زوردار نفي به پکې پیدا کوي او معنی به مستقبل سره خاص کوي. د یضرب معنی هغه یو سړی اوس وخل کوي یا په راتلونکي وخت کې وخل وکړي. خو چې کله د ده سره لن حرف لن ولګي نو دا پیش په زبر کې او د ده معنی به د حال دا ختمه کړي، مستقبل سره به یې خاص کړي. لن یضربه هغه یو سړی به هرگز وخل نه کوي، هغه یو سړی به هرگز وخل نه کوي. نو موږ سره یو دا یضربو تضربو تضربو اضربو نضربو دا پنځه صيغې موږ سره پیش والا دي. ګورئ داسې پیش والا صيغو ده. یضربو واحد مذکر غائب صيغه ده، اخره کې پیش دی. بیا تضربو دا واحد مؤنث غائب صيغه ده. بیا بله تضربو دا د واحد مذکر حاضر صيغه ده. او اضربو د واحد متکلم صيغه ده. او نضربو دا د تثنیه و جمع متکلم صيغه ده. نو د دې په دې اخره کې وګورئ په دې اخري حرف ټولو با باندې پیش دی. نو دا پنځه پیش والا صيغې دي. اووه د نون اعرابي صيغې دي، څلور د تثنیې صيغې دي، او دوه د جمع مذکر صيغې دي، او یو د واحد مؤنث حاضر صيغه ده. څلور د تثنیې دي، یضربانی، بیا درې ځل تضربانی، تضربانی، بیا بل ځل تضربانی، یو ځل یضربانی، درې ځل تضربانی، یو ځل یضربونه، یضربونه دا جمع مذکر غائب صيغه ده. تضربونه د جمع مذکر حاضر صيغه ده، تضربونه. او یو پکې تضربینه شو، تضربینه دا د واحد مؤنث حاضر صيغه ده، تضربینه. نو دا موږ سره اووه صيغې شوې، یضربانی تضربانی تضربانی تضربانی. نو دا څلور د تثنیې شوې، یضربونه تضربونه دا دوه د جمع مذکر شوې، او تضربینه دا یو د واحد مؤنث حاضر شوه. نو دا خو اووه صيغې د نون اعرابي شوې. دوه صيغې دي، یضربنه تضربنه جمع مؤنث حاضر، دا یضربنه جمع مؤنث غائب ده، او تضربنه دا تا چې په شروع کې وي دا د حاضر وي، تضربنه دا د جمع مؤنث حاضر صيغه ده. دا دوه د جمع مؤنث صيغې دي. نو دوی ته څوک هم څه نشي ویلی، دا مبني وي، همیشه لپاره به دا مبني وي. د دې دا اخري نون چې دی دا دې ته نون ضمیر هم وایي، نون جمع مؤنث هم ورته وایي. او دا څلور د تثنیې، دوه د جمع مذکر او یو د واحد مؤنث حاضر. د دې په دې اخره کې چې کوم نون دی دې ته نون اعرابي وایي. نون اعرابي ورته ځکه وایي چې کله د دې نه مخکې حروف ناصبه ولګي نو د دې دا نون به ختمیږي، او یا ورسره دا حروف جازمه ولګي نو د دې دا نون به ختمیږي. نو چې کوم نون د حروفو د وجې نه ختمیږي هغې نون ته نون اعرابي وایي. او دا پیش والا صيغې به د دې لن د وجې نه ختمیږي. اوس زه د دې یضربو نه مخکې لن لګوم. لن معنی ده هرگز نه، هرگز نه. مونږ وایو بالکل نه، او اردو کې وایي هرگز نہیں.
ټیک شو نو دا لن چې دی یو خو به پکې دا د هرګز نه د نفي معنا خو زوردار نفي عام ساده نفي نه او معنا به مستقبل سره خاص کوي نو دا او دا پیش والا صيغو له ضرب ورکوي نو لن یضربا یضربو دی دا به یضربا شي تضربو دی د لن د وجې نه به دا لن تضربا شي تضربو لن تضربا اضربو لن اضربا نضربو لن نضربا یو خدا شو اوس چې کله د تثنیې صيغو نه مخکې لن ولګي نو د دې نه به دا نون اعرابي ختم کی لن یضربا لن تضربا دا نون ختم لن تضربا دا نونم ختم لن تضربا دا د تثنیې دا نونونه ټول ختم یضربون له د لن د وجه نه به دا نون ختم شي لن یضربو خدا د جمع مذکر صيغونه چې نون ختميږي نو هغه نون په ځای به صرف یو الف لیکل کېږي لن تضربو دا تضربون له دا بشي لن تضربو او تضربین له د دې نه به دا نون اعرابي ختم شي نو بیا دا یا اخره کې پاتې شو نو دا یا به موږ ګول ولیکو دا څه به ولیکو لن تضربي ٹھیک شو او دا دوه صيغې چې دي دا د جمع مؤنث دي سره چې لن ولګي کنه نو په حروف کې اس تبدیلی نه راولي دا ګوره دا حروف چې دي لن یضربنا دا لن بغیر یضربنا تضربنا دي او د لن سره به مندقه لن یضربنا لن تضربنا وي دا لن چې په دې دوه صيغو کې اس عمل نشي کولای دلته پیش والا صيغو کې عمل دا او چې پیش زبر کو او د نون اعرابي والا صيغو کې عمل دا او چې د دې نون اعرابي ختم کو ٹھیک شو او یضربنا تضربنا دا مبني دي د تاسو کوم څه نشي ویلې نه پکې دا لن څه تبدیلی راوستي شي دا د لن نه بغیر یضربنا تضربنا دی لن سره هم یضربنا تضربنا وي دا دوه صيغې د جمع مؤنث ته د تاسو څه نشي ویلې نو اوس هم د لن به مونږه د ټول گردان سره لګاو خدای لن یاد وساتئ درې تبدیلیاں راولي یو زوردار نفي ٹھیک شو یو اعرابي تبدیلی پیش والا صيغو له زبر ورکې نون اعرابي وختمای دا اعرابي تبدیلی شو او درې معنا په مستقبل سره خاص کوي د فعل مضارع معنا د حال ختم کی د مستقبل سره خاص کی نو یضرب معنا راغی یو سره وخل کوي یا به وکي او دا لن د وجه نه بوشي لن یضرب دا پیش په زبر کی او معنا به مستقبل سره خاص کی هغه یو سره به هرگز وخل نه کوي هغه یو سره به هرگز یا بالکل هرگز وخل نه کوي نو ګورې معنا بوله مستقبل سره خاص کړه پر مستقبل کې به وخل نه کوي اوس دا د حال معنا د لن د وجې نه ختمه شوه نو لن یضرب هغه یو سړی به هرګز وخل نه کوي یا به موږ داسې ولیکو هغه یو سړی به بالکل وخل نه کوي نو دې کې د نفي پکې رااله او زوردار نفي پکې رااله یضربان دی نو دې سره چې کله لن ولګي نو د دې تصریح د نون اعرابي به ختم کی لن یضرب او معنا به شي هغه دواړه سړی به هرگز یا بالکل هرگز وخل نه کوي په راتلونکي وخت کې په مستقبل کې په استقبال کې یضربون له جمع مذکر غایب صيغه ده یضربون هغه ټول سړي وخل کوي اوس لګیالي وخل کوي یا په راتلونکي وخت کې وخل کوي چې د دې نه مخکې کله لن ولګي نو د حال معنا هم ختم شي دا نون جمع مؤنث هم ختم شي د دې نون جمع مؤنث په ځای باندې بس د نون جمع مذکر د دې نون جمع مذکر په ځای به صرف الف لیکل کېږي لا یضربو معنا ده هغه ټول سړي به هرگز وهل نه کوي په راتلونکي وخت کې د حال معنا ده نو لن یضرب لن یضربا لن یضربو لن یضرب لن یضربا لن یضربو لن یضربا واحد مذکر غایب صيغه ده هغه یو سړی به هرگز وخل نه کوي لن یضربا تثنیه مذکر غایب صيغه ده هغه دوه سړي به هرگز وخل نه کوي لن یضربو دا جمع مذکر غایب صيغه ده هغه ټول سړي به هرگز وخل نه کوي تضرب معنا ده هغه یو خزه وخل کوي یا به وکي هغه یو خزه اوس وخل کوي یا به راتلونکي وخت کې وخل کوي خو چې کله د دې مخکې لن ولګي نو دا د حال معنا به ختم کی او مستقبل والا معنا به شي نو تضربو ده دا به د لن د وجه نشي دا پیش په زبر شي نو دا به شي لن تضربا معنا ده هغه یو خزبه هرگز وهل نه کوي هغه یو خزبه هرگز وخل نه کوي تضربان دي هغه دوه خزي وخل کوي یا به وکي نو د لن د وجه نه به یو خود د دې د نون اعرابي ختم شي او دویمه تبدیلی معنا به مستقبل سره خاص شي زوردار نفي بشي هغه دوانه خزبه هرگز وهل نه کوي ٹھیک شو یضربن معنا هغه ټول خزي وخل کوي یا به وکي
نو دا خو یعنی لفظي تبدیلی دي کې هیڅ هم نشي راوستی ځکه دا د دوه د جمع مؤنث صیغې دي یو یضرب نه لري یو تضریب نه لري نو دا یضرب نه لري د لن د وجې خو پکې تبدیلي نشي راوستی د دې دا نون د آخري نون دا نون اعرابي نه دی دې ته نون ضمیر یا نون جمع مؤنث وایي نو دا نشي بدلولی نو یضربنا یا لن یضربنا یضربنا معنی هغه ټولې ښځې وخل کوي یا به وکړي لن یضربنا هغه ټولې ښځې به هرګز وخل نه کوي په لفظونو کې تبدیلي نشي راوستی په معنی کې تبدیلي راولي هغه ټولې ښځې به هرگز وهل نه کوي هغه ټولې ښځې به هرگز وهل نه کوي لن یضرب لن یضربا لن یضربو لن تضرب لن تضربا لن یضربنا لن تضرب لن تضربا لن تضربنا لن یضرب لن یضربا لن یضربو لن تضرب لن تضربا لن یضربنا لن یضرب لن یضربا لن یضربو لن تضرب لن تضربا لن یضربنا دا لن یضرب لن یضربا لن یضربو دا درې د مذکر غایب صیغې دي بیا لن تضرب لن تضربا لن یضربنا دا درې د مؤنث غایب صیغې دي اوس راځو د مذکر حاضر صیغو ته د مذکر حاضر صیغو ته د واحد مذکر حاضر صیغه ده تضربو ته وخل کې یا به وکې ته اوس وخل کې یا به په راتلونکي وخت کې وخل وکې خو د سره چې کله مونږ لن ولګو نو یو خو به دا پیش زبر کی دا پیش په زبر کی نو تضربونه به لن تضرب شي لن تضرب او معنا به ورته مستقبل سره خاص کی زودار نفي هغه یو ته به هرگز وخل نه کې ته یو سړی یا ته به هرگز وهل نه کې ته به هرگز وخل نه کې په راتلونکي وخت کې تضریبانې معنا تاسو دواړه سړي وخل کوئ یا به وکئ د لن د وجې نه به یو د دې دا نون اعرابي ختم شي او اوس په معنا کو تاسو دواړه به هرگز یا بالکل وهل نه کوئ هرگز وهل نه کوئ تاسو دواړه به هرگز وهل نه کوئ تضریبونه معنا تاسو ټول وهل کوئ یا به وکئ د لن د وجې نه به یو د دې تضریبونه نه دا نون اعرابي ختم شي دا د جمع مذکر حاضر صیغه ده او د دې معنا شوه تاسو ټول سړي به یا تاسو ټول به هرگز وهل نه کوئ نو دا د جمع مذکر حاضر صیغې وي اوس د جمع مؤنث حاضر تضریبي نه معنا ده ته یوه ښځه وخل کې یا به وکړي نو د لن د وجې خو به یو د دې نه دا نون اعرابي ختم شي نو دا به تضریبي شي دا به لن تضریبي معنا ده ته به یوې ښځې ته وایي ته به هرګز وهل نه کې ٹھیک شوه په راتلونکي وخت کې تضریبانې نو دې نه به دا لن چې دی دا نون اعرابي ختم کړي او د دې معنا شوه تاسو دواړه ښځې به تاسو دواړه به هرګز وهل نه کوئ تاسو دواړه به هرګز وهل نه کوئ تضریب نه معنا ده تاسو ټولې ښځې وهل کوئ یا به وکئ نو دا د جمع مؤنث صیغه ده ما تاسو ته ویلي د جمع مؤنث غایب او جمع مؤنث حاضر د دوانو صيغو کې لن هیڅ تبدیلي نشي راوستلی نو تضریب نه کې لن هیڅ تبدیلي نشي راوستلی لفظونو کې او صرف معنا به ولا مستقبل څخه خاص کې زوردار نفي بشي نو لن تضریب نه معنا به شي تاسو ټولې ښځې به هرګز وخل نه کوئ تاسو ټولې به هرگز یا بالکل هرگز وهل نه کوئ یا بالکل وهل نه کوئ ٹھیک شو اضرب معنا ده زه وهل کوم یا به وکم نو د لن د وجې نه به یو دا پیش چې دی دا به زبر شي او معنا به شي زه به هرگز وهل نه کوم لن اضرب زه به هرگز وهل نه کوم او نضرب معنا ده مونږ وهل کوو یا به وکړو د لن د وجې نه به یو دا پیش چې دی دا به زبر شي ٹھیک شو او معنا به زوردار نفي مستقبل څخه خاص شي مونږ دوا یا ټول به مونږ به هرگز وهل نه کوو مونږ به هرگز وهل نه کوو نو دا مونږ سره د لن ناصبه د معلوم گردانو شو لن یضرب لن یضربا لن یضربو لن تضرب لن تضربا لن یضربنا لن تضرب لن تضربا لن تضربو لن تضربي لن تضربا لن تضربنا لن اضرب لن نضربا نو ان شاء الله په راتلونکي درس کې به مونږ د مضارع مجهول گردان کو نو راتلونکي درس پورې اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقه